ډاکټر لاړم په پېښور کې مې وزن نه کمېږي. وایي غوښه به نه خورئ، نری به هم نه خورئ، غټه به هم نه خورئ، ډوډۍ به بالکل د جوارو د غنمو بنده کړئ، وریجې به بنده کړئ، پراټه به نه خورئ، او چربي او کباب او دا به نه خورئ. مې دا راته وایه خورم به څه؟ د دنیا نعمتونه خو دې ټول غر کړل، خو خورم به څه؟ وی سلاد به خورئ. سلاد څه شی دی؟ د ګوپي پاڼې، پیاز، ټماټر. ما ورته ډاکټر صاحب ما ته وګوره زه انسان یم ځناور نه یم. لوستلی وم جاپان ته یو میاشت یوه نیمه مخکې، هلته ملګرو بوتلم یو سټور ته، وایي چې شاپینګ دله کوم. نو هلته کې اوریجنل څیزونه میلاویږي، دوکا ټګي دروغ بالکل په جاپان کې څوک پیژنې نه. ډېر عجیبه خلک، یو ایمان پکې نشته که نه، باقي په هر څه پوره دي. نو یو سټور ته لاړو، نو هلته چې داسې یو پورشن پکې د دارو و. نو ما چې هغې دارو ته وکتل، مې لکه دا خو باستي دارو وې. نو ما ته هغې وي دا د بوټو نه یې جوړ کړی، دا بالکل سوچه اصلي دارو دی. نو زه ورغلم، ما لکه ورېږه زما پکې یو بوتل پکار دی. وایي د څه مې د وزن د کمي. وایي زمونږ دا وزن نه کمیږي. ډاکټر له لاړم په پېښور کې مې وزن نه کمیږي. وایي غوښه به نه خورئ، نری به هم نه خورئ، غټه به هم نه خورئ، ډوډۍ به بالکل د جوارو د غنمو بنده کړئ، وریجې به بنده کړئ، پراټه به نه خورئ، او چربي او کباب او دا به نه خورئ. مې دا راته وایه خورم به څه؟ د دنیا نعمتونه خو دې ټول غر کړل، خو خورم به څه؟ وی سلاد به خورئ. سلاد څه شی دی؟ د ګوپي پاڼې، پیاز، ټماټر. ما ورته ډاکټر صاحب ما ته وګوره زه انسان یم ځناور نه یم. دا تا چې کوم شی ما ته وښود دې ته موږ بوتاوه وایو. دا خلک څاروو ته اچوي. زه بوتاوه نه خورم، زه څاروی نه یم، زه انسان یم. په ما دې دا دونه څیزونه بند کړل، ولې وجنئ مې څه؟ خبر ته مې لېږې. نو وایي داسې خو وزن نه کمېږي. مې زه هغه دارو غواړم چې پرهېز ورسره نه یو زما کار وکړي. وایي داسې نشته. نو جاپان کې هغې ته مې لکه د وزن د کمېدو نو یو بوتل راواغی، یو وایي دا ما استعمال وایي ما استعمال کړی، زما وزن کم دی، بل زما 15 کیلو، بل وایي زما 6 کیلو. هلکه مې دا شي. بیا هغه کومه کاونټر باندې یو زنانه ناسته وه، هغې باندې جاپاني لیکلی وه. هغې ته مې دا ما ته وایي دا ډېر ښه دی، دا به له وزن کم کړي، اوس ساید افیکټ یې نشته. ما وایي د دې طریقه استعمال څه دا خو جاپاني لیکلی ده. واورئ، وایي دا به 15 ګولۍ سار په ناره خورئ، 15 ګولۍ به غرمه په ناره خورئ د ډوډۍ نه نیمه ګنټه مخکې، او 15 ګولۍ به ماسخوتن په ناره خورئ. معده کې دا د نارې ټکې پکې راغی، دا زما د پارقۍ د احترازي شو. زه خو ترې سره ووتم، ځکه چې مونږ خو ټول عمر الحمدلله ماړه یو، ناره ماره خو پکې سره نشته. بوتل مې راواخیست، یو 200 ګولۍ پکې کور ته مې راوړه. نو سار به مې وخوړی، اګر کې نار به نه ومه، ځکه مونږ ډوډۍ وخورو نو بس هغه بیا په ځای پراته یو، نو هغه په معده کې دقسې پرته یي. کوم دی ناری پېشبني چې ته خدای توفیق راکړي، نو دا شاګردان را دا وچې میوې راوړي، نو هغې نه پوستکي مستکي مات کړي، ډېر په اسانه خوړلی کېږي، او ډېر خوند هم سړي له ورکوي. نو ابه مې دغه وخت سره یو څو ګولۍ وخوړې، زر به ډوډۍ ورپسې خوړه، او غرمه او ماښام خو مې وله قسم دی که د نارې وخت پیدا کړی. ما مې زوی له ورکړې، مې بچې دا ګولۍ خو زما په ښه رانلې، ځکه دا ناره یادوي، او زه نار چېرته 24 ګنټو کې 1 ګنټه هم نار نه یم. بس ته وخوره. ډوډۍ د چا لاس کې اوس راته ووایې؟ شوق سره ووایې، نور شوق سره ووایې. الله وایي قرآن شریف، الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. الله فرمای ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. الله فرمای وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. نو اوس بس تاسو سوچ راغلی چې زمونږ ملایانو له خدای روزي ورکوي، او ښه روزي وله خدای ورکوي، ښکلې ډوډۍ ورکوي. په خدای قسم زه اکثر طالبانو ته وایم، وایي مونږ د الله نه ډېر خوشحاله یو. مونږ له خدای ډوډۍ هم راکړه، مونږ له خدای عزت هم راکړه، مونږ له خدای جامه هم راکړه، مونږ له خدای د دې قام مشري هم راکړه، مونږ له خدای سوچه پټکې هم راکړه. دا د خدای فضل. نورونو د ډوډۍ او د دې څیزونو سوچ به نه کوئ، خالص د الله د رضا دپاره دین خدمت به کوئ. او چې څومره دوستان ولاړ یې،
د ټولو نه زما دا مطالبه ده چې دا به نه وایي چې زما بچی دی ملیشیا ته لېږم او دوکان وله کوم او سعودي ته لېږم او دا پیسې به ګټي او کني دا به څه کېږي څه کېږي پرېږدی یو بچی قرآن له د پیغمبر مبارک د سنتو او د احادیثو د علم دپاره غواړم لاس اوچت کړئ را سره او انشاءالله ټولو وایه شابسې انشاءالله شوق سره وایه نور شوق سره وایه